الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال تعالى في مقام آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت بي فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشارة عيسى ووعظ الكليم بشارة عيسى ووعظ الكليم ودعاء إبراهيم عند الحطيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين زما عزتمندو حاضرینو باقی تمام اوریدن کو مسلمانانو نن یوشتم تاریخ د صفر المظفر سوار لسوا 15 هجری ستاسو وړاندې د جمعې پر مختصر نشست و بیان کی حاضری شوه ده الله رب کریم دلبار کې د دعا درخواست ده چې الہ العالمین اول زما د خلینا د قرآن و سنت موافق خبر وباسي او بیا الله ما او تاسو تمام اوریدونکو ته په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي نن په یو اهم او ډېرې ضروری خبره باندې بحث کو چې ډېر مسلمانان د دې خبرې نه اوده دي غافل دي ناخبره دي لاپروا دي او کچا دا ټکه زده کړی دی خو په معنا باندې نه پوهېږي
چې هغه مسئله د ختم نبوت ده. سو خود خبره تاړو ګوري نه، لاپرواهي کوي د دې خبره نه. او بعض خلک پر دې پوهیږي چې ګټ او تاوان څه شی دی، ښه او بد څه دي. پیسو ګټلو باندې پوهیږي، خو چرته عالم سره جماعت کې نه دی ناست، چرته تبلیغ کې وخت نه دی لګولی. نو چې تپوس ته نه وکړي چې ختم نبوت څه ته وایي، خبر یې څه وایي؟ وی ختم نبوت جماعت کې پروګرام ته وایي. یو میډیا والا یو کس نه تپوس وکړو که نه، وی وروره مسلمان وی الحمدلله، وی ختم نبوت پیژنې؟ وی او څه ته وایي؟ وی دوی جماعت کې چې دا استادان راغونډ شي او دا تقریرونه کوي، وی دې ته ختم نبوت وایي. الله خوی د پیغمبر پاک سنامه ده. یروی ما ته پته نشته. داغه د خاندان د قبیله سنامه ده، کوم ځای پیدا شوی دی، چرته وفات دی، دته پته نشته. ته د دې امت نه چې دې کلمه وایي او د دې خبرو ورته معلومات نشته، ته دینه د جهاد تمه کې. الله دا مسئله ډیره زیاته ضروری ده، او ضرورت څومره دی؟ دا دومره ضروری مسئله ده چې الله رب کریم لا پیغمبران دنیا ته نور علی گلی. زمون بابا آدم علیہ السلام لا دنیا ته نه راغله، هغه وخت کې الله رب کریم د دې مسالې وضاحت کړی دی. سبحان الله، څومره اهمر. کومنګ او تاسو نه څوک تاسو کی کنه چې په مسئله د ختم نبوت باندې پہلا تقریر، پہلا بیان او پہلا جلسه چا کړي دا؟ نو څه جواب وکوي؟ دا زمون کمې دی. دا یاد کړئ ښه چې په مسئله د ختم نبوت باندې پہلا جلسه، پہلا اجتماع، پہلا پروگرام و تقریر اللہ جل جلالہ په خپل باندې کړی دی. وای سبحان الله. تقریر کون کے اللہ دے، بیان کون کے اللہ دے، اوریدن کی 100 لاکھ انبیاء کرام و ارواح دی، او دا پروگرام نوم دے ختم نبوت. زان ننویم سورہ آل عمران دی اللہ وی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. رب العالمین دا ټولو انبیاء کرام ارواح ځان ته مخې ته کړل. رب العالمین وی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ و بل تاسو ټولو انبیاء کرامنا یو وعده اخلما. اغا وعده دادا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تاسو بز دنیا تا لگمانو تاسو لبا نبوت درکوما، رسالت بدرکوما، معجزات بدرکوما، امتنا بدرکوما، کتابنا بدرکوما، صحیفی بدرکوما،
مقام و مرتبه و شان و عظمت و جلال بدر کو ما خود دے ټولو خبرو باوجود ثم جاءکم رسولا بیا که زما آخری پیغمبر عظمت والا شان والا جلال والا مرتبه والا مقام والا عزت والا وقار والا پیغمبر رالو آخری خاتم النبیین رالو لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ وی وعدو کے پیغمبرانو اللہ دا پتہ وچی بنوی خوادت نالی کتاسو جوندی وی پا دنیا کے نو لتؤمنن به پدی پیغمبرا پدی آخری پیغمبر با ایمان راوڑے وَلَتَنْصُرُنَّهُ دا سر بملا تڑگرزے گئی دا پہلا خبر ہو دا دمرا احمرا بلا خبر اور اہمیت دے مسئلے واورا رب العالمین غالوی ذات دے چخپل پیغمبر آخری پیغمبر بانے مچ کے ناستلے نو برداشت کول دا اللہ پا پیغمبر بانے زندگی کی مچ نہ دے ناس آگا پیغمبر چی سجدہ بانے پریوتو جاڑی عرشنا جبریل رازے چی اللہ وی مجاڑا بسا ستادا اوخ کے پما بانے ڈیر گرانی دے نور مجاڑا بل طرف تا اہمیت دا ختم نبوت تو گورا اللہ خپل پیغمبر سترگنا ڈیری اوخ کی توی دلم برداشت کڑی دے داغ دا زڑنا وینا توی دلم برداشت کئی اللہ وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم تاکو صرف آیات ویلے دے دا آیات چه راتلو دا دیر گرانو دے آیات راتلو سرا دا زمکی اسمانونا غرونا خوزیدل چه ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ تزمون علماء ماضی استمراری ہوئے پختو کی معنی کے کنا اے زما پیغمبر آستا بدا ارمان پورن شی چی تا تخپل سکب چی ہوئی چی بابا ما کان محمد ابا احد من رجالکم دا اللہ دا حبیب بچے دے ابراہیم علیہ السلام یو زنانه لے ورکڑے جمعہ ورځ و صحابوی را سر وی نبی اسلام وی رازی ابراہیم کتو لزو وی چاگا زنانه والا روح کوئی دا اللہ حبیب دا سیغی کیونی و لوخ پلی پوزتے نزدیکو لوخ کلولو یا وگمکولو یا دو کالا خوشا عمر کی وفات شویر اللہ دا اللہ حبیب را گئے دا اللہ حدو دا قبر پغاڑا ادری دوی اللہ عینو تدمعو دا فعل روڑے رے فعل کی مادہ تجدد بھی کنا اللہ عینو تدمعو اے بچیا تر سوچ محمد الرسول اللہ جوندینو تاپسی بجاڑی والقلب یحزنو تر سوچ محمد الرسول اللہ جوندینو پزڑ باغم گنوی ولا نقول الا ما يرضى ربنا چری بدخلینا غا خبرنو باسما چی اللہ پہ خپکے گی وَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةً فِي الْجَنَّةِ اے بچیا تعالی اللہ جنت کی یوہورا تیار کڑے داغ بتالا پیدر کے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ قسم دے ابراہیم استا پو جدائے دے پلار دیر غم جن دے اللہ عرشنا آیات رو لے گلو ما کانا محمد ابا احد من رجالکما اے زما پیغمبرہ
دا ارمان بدی پورا نشی چی تا تب خپل سک بچے وی چی بابا ولی ولیکن رسول اللہ توجہ ولیکن رسول اللہ تو خدا اللہ پیغمبر و خاتم النبیین و آخری پیغمبر وی کت وفات شوی او ستا بچے جوندے پات شوی وی نو یا با پیغمبر وی یا با پیغمبر نوی که پیغمبر نوی خلقو با گتو چتا کڑے وا چی دے حق پیغمبر وی نو دازوی بیم پیغمبر شوی وی او که نبوت ملاو شوی وی نو ختم نبوت با پیمال شوی وی نو اللہ وی وخاتم النبیین تاخیری پیغمبری سمرج اہم مسئلہ نبی علیہ السلام فرمائل خوب میں اولیدو خوب گورما پلاس کے میں بنگڑی دی دعا او یا ریدم کہ دا سڑی پلاس کی خوب بنگڑی نہیں دا خو مونگا یو چی لاس کی بنگڑی او تارون آچاو کنا ما چوی لاسونو کی تارون او بنگڑی خوا سو کوئی تبا میں تڑلے دو سو کوئی زیاڑے میں تڑلے زان دے تڑلے سڑی دنیا کم سے تو رسے رسے با او دا بے عقل مسلمان وی تبا میں تڑلے او زیاڑے میں تڑلے دا شندک دے خدای تبا کا دنیا کم سے تو رسے رو تو اسم دا تارونو نخلاص نش تو اسم دا تارونو نخلاص نش دا اللہ حبیب خوب لی دلو لاس کے مدو بنگڑی دے پوکے میں والا ورکو دوارا والواتل او یریدم دا سڑی لاس کی بنگڑی تعبیر دارے چھ زما پجون کی بعد دو کسان دو پیغمبر دعو کے یو اسود العنسی و دو مسلمت الکذاب آغا اسود العنسی دا حضرت سیدنا فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلا سمردار شو علال کو سر مدینے لرو او مسلمہ سوخت پوریو بیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور کے پا ختم نبوت بانے یولوی معرکہ و جہاد شویرے او پاگے کے دا وحشی رضی اللہ عنہ دا لاسا مسلمہ مردار شویرے نبی فرمائل سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلهم یزعم انہو نبیون وے زما امتا زما پدے امت کے بعد دیش دروغ جنان دو پڑکا بے غیرتا خنزیران پیدا کی گی آغی بعد دعوی کی چی منگا پیغمبرانیو خو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اے امت آزر پیغمبران و آخری موتاسد امتن آخری بعثت انا والساعت کہاتین نبی ویزو قیامت دا سراغلیو لکا دا دو گوتی دا دیو توجیح علماء دا گئی چی زد قیامت ندوم را مخ کی راغلیم لکا دا گوتا دا دی گوتی نا مخ کی دا او دا دی نا خط توجیح دا دا بعثتو انا والساعتو کہاتینی زو قیامت دا سراغلیو لکا دا دو گوتی دی مینس کے بل سشتا تاسو نا تب بل سشتا زو قیامت دا سیو زماو دا قیامت پا مینس کی نبل اسمانی کتاب رازی ہو نبل پیغمبر رازی دا معناوا بعثتو انا والساعتو کہاتین ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث دے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتا بلیغا یو رضی دا اللہ حبیب منذ کو دا ماسپخین مانزن بعد نصیحتوں کو علماء وی دا دی نصیحت عنوان معلوم نو معلومی کی دا درس قرآن دے خوی دا سی درس ہو کو چی دا اللہ دا حبیب دسترگو دا زمون دسترگو نا دا اللہ دا حبیب پا دی نصیحت و درس اوخ کے روانش او در دید بیمونگی دا اللہ حبیب دا سی اخکاری چی تو جوڑی دنیا نا روانے سڑے کلا مرگ تا نزدیکی گی دیر نرم نرم خبری کئی کر جڑب ان کی خبری
نو دا اللہ حبیب فرمائل اوصیکم بتقوى اللہ. سبحان دا قرآن آخرانه حکم سره درتا پتا را واتقوا یوما ترجعون فیه الاللہ. اے امتا تقوی زان کراولی نبی ماخرانه نصیحت کئی اوصیکم بتقوى اللہ. تقوی حکم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. د خپلو مشرانو منئ که تاسو باندې یو سړی د شریعت په قانون کې مشر شو که هغه ډېر بدرنګ دی کمزوری دی د دنیا به څه حیثیت نه خو ستا امیر و مشر و نو ویې منه. بیا فرمایي فإنه من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا. وی چې تاسو نه وروستو ما نه بعد څوک ژوندی پاتې شو ډېر اختلافات به وویني. سوال دی د دې اختلافاتو د حل دپاره به بل کتاب وي بل پیغمبر به راځي وی نانا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. کله چې امت کې اختلاف رالو نو نوې وحی ناراضي نوې آسماني کتاب ناراضي نو امت ته پکار دي زما طریقې او زما د خلفای راشدینو طریقې رونیسئ. کله کې خو یو خبره ورسره ډېره اهمه ده. وی واورئ ګوره د ختم نبوت سره یو مسئله ډېره منافي ده چې هغه مونږ ټولو کې شته. زم ویما ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے مال قربان ہے. ای دروغ جنا تم دروغ او زم دروغ. د ختم نبوت سرا یو مسئلہ منافی ده چې هغې ته ویلی شي بدعات. ایاکم و محدثات الامور. پیغمبر وی د بدعاتو نه ځان وساتئ. کم سړی چې د لومبۍ ورځې خیراتونه کوي او شوقي دی د درېیمو څلوېښتو کلیزو شوقي دی درې ورځې هدیرې ته مړو له د تلو شوقي دی دا ختم نبوت نه منکر دی. ایاکم و محدثات الامور. چې کم سړي کې بدعات دي چې پیغمبر آخري منې د هغه خبره به هم حرف آخر منې. پیغمبر آخری دی داغه خبرم حرف آخر دی. پیغمبر یو کار نه دی کړی تی کې ته د ختم نبوت نه منکرې. خیال مو دی ته پې ځان وستله. ایاکم و محدثات الامور. کم سړي عقیده کې بدعات اعمالو کې بدعات دا د ختم نبوت نه عملی طور باندې منکر دی. ځکه پیغمبر وی بدعاتو نه ځان وساتئ. ہر مبتدی د ختم نبوت منکر دی او داغی دشمن دی. گور لگ پدے خبر بیگال لار شی سوچو کا خوا پدے سوچو کا. اللہ وی وما ارسلناک الا کافتا للناس. تانا وړاندې پیغمبران براتلل خپلو خپلو بستو لبراتلل خپلو کلو لبراتلل محلو لبراتلل قومونو لبراتلل. خوئے زما پیغمبرا تانا بعد بل پیغمبر دنیا تنرازی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اللہ وی اعلانو کا اے دنیا والاو دا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبری منل یوازی عربو دا پارا نده یوازی دا مکی مدینی دا حجاز و دا طائف و یمن خلقو دا پارا نده. انی رسول اللہ علیکم جمیعا.
دا پیغمبری ہر چاہتا ہر دور کے تر قیامت پورے منل چرے دا ضروری دے وما ارسلناک الا کافتا للناس دا ہر چاہتا ضروری او دا خبر واوري ایمان دیتا وی ما سرا اول خو په ختم نبوت بلا دلائل دی سل آیاتنا دا قرآن 200 احادیث دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ټول پریگی را واورا زمون ایمان دارے زمون ایمان پا مسئلہ دا ختم نبوت کے دارے چه ما سر دیو دلیل نوے ما سر دیو دلیل نوے مخالف سرا دزمکینا اسمان پورے دا فضا تولا دا دلائلو نا ڈکڑا زپاغ پا دلائلو بانے تشی متیاز کو ما زی بے دلیل منم چی زما پیغمبر آخری پیغمبر دے منگے بے دلیل منو او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاریخی خبر وورا اوی چی او سڑے وی چی ز پیغمبر ما بل سڑے ورطا وی تاثر س دلیل دے وی دا کم سڑے چی دلیل غواړي دام کافر دے آگا چی کم وی پیغمبر آگو پریدا چی دا کم سڑے دلیل غواړي دام کافر دے بھئی دا اللہ پیغمبر وی چی زاخیری پیغمبر بیا دا دلیل ضرورت شتا خبر ختم شولا خبر ختم شولا نبی علیہ السلام وی علا ان الرسالتا والنبوة قد انقطعت بي فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي اے امتا دا رسالت او دا نبوت دروازہ پا ما بندش او دا دیر او پارا گورا چی اللہ رب کریم رنبے پیغمبر دنیا ترالے گلے سوگ دے وے کنا آدم علیہ السلام سوگ دے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام چی دنیا ترالے گلو چرتے مل مکڑو جنت کی نو چی کلی آخرنے پیغمبر رو لے گلو معراج کے بوتلو نو چرتے مل مکو بیائی جنت کے مل مکو دے دا ختم نبوت دلیل دے دویم واورا ہیچ سوکا پا وسوق و پا مضبوطیا دا نشی ویلے چی دا دا پلان کی پیغمبر قبر دے ویلے شی تولی خیالی خبری ری صرف چی پا وسوق و پا مضبوطیا ویلے کی گی دا ویلے کی گی چی دا روزہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا ختم نبوت بل دلیل دے بل واورا زما پیغمبر چی پخپل جون کے کمی پیشن گویانے ورکڑے رے آغا دا آغی دا وفات نبات ٹولے رشتیا شوی دی دے بل دلیل لے او زما پیغمبر چکل دنیا نزید آغا زین خوشبویان روانی سبحان حدیث دیکھا نا عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا اللہ دا حبیب نا چی سالاڑا وی زما پا دے کمرکی خوشبو رالا وی ما دا خوشبو چرتا نولی دے اغازے خوشبودار شو اغازے خوشبودار شو تا خو یو خبر خو ندا سڑیا یو خبر خو ندا اللہ ختم نبوت دیر ضرور دے غلام غوث ہزاروی بچے بیمار دے اسپتال کے دے ڈاکٹران اور دیل مولانا سے بچے کور تبوزا د سلور پینزور ازو ملم دے د جوان گارنٹی ختم دا کور کے رڑے بچی خدمتو کا بچے کور تراؤستو پکٹے واچولو ورو ڈبے دو دا خیالو چی زماد بچی بیمار پرسیل خلق راغلے دے اغیر آلل کین اصل حضرت ستاد بچی بیمار پرسیل نیو راغلے یو علاقه یاد کډیر لره التیو سړی د نبوت او د پیغمبر دعوه کړی دا هغه سره مناظره او مقابله دا غلام غوث هزاروی رحم الله
بچه د مرګ په بستر باندې پریخو روان شو چې دروازې ته ورسېدو کور والا आवाज کو بچی دی زلکدن شروع دی وی سنبالویا چې لاړو سټیشن ته گاڑی تخیجی یو خپه د گاڑی په پیدان دا بل پزمکه دا قاصد رالو بچه خود مړ شو وی خخی کوي د پیغمبر پاک د ختم نبوت د پاره چې کم قدم مخکې تلې دا درستو کېدو والا نه دی لاړو هفته دوه درې تېرې شوې چې واپس راغی کور والا ته وایي کیسه خو راته اوس وکړه که نه میاشت بعد راغی کیسه راته وکړه هغه والا د بچي د مرګ او د زلکدن کیسه کوي او مولانا صاحب جاړي داسې قربانې خلکو ورکړي مونږه یو درېم او څلوېښتې او کلیزه ورته نشو پرېښوی ولې خېټه راباندې د پاسه را خېټه راباندې د پاسه را که دا خېټه مو لاندې کړه مسله حل کېږي خو خېټه راباندې د پاسه را بھئی دا مسئلہ قربانی غواړي دا مسئلہ حبیب رضی اللہ عنہ صحابی دے مسئلہ ختم نبوت باندې قربانی وورا دو صحابه دے مسیلمه ونیول چې وینیول ایو توی تدا منی چې محمد د الله رسول دی ویاو وی دا منی چې زه د الله رسول یاره وی زه کوڼ یم ناورم ای پرېښو حبیب رضی اللہ عنہ تو وی دا منی چې محمد د الله رسول دی ویاو وی دا منی چې زه مسلمه د الله رسول یم وی نه یو غوږې ته کټ وینې ته روانې بیا ورته وی دا منی چې محمد د الله رسول دی ویاو وی دا منی چې زه مسلمه د الله رسول یم وی نه نو بل غوږې ته نه کټ کو بیا ته پوزه کټ کړه لاس ته نه کټ کو چلتے چلتے د بدن دا یو اندام ته نه کټ کولو داغه نه وینا روانه وا حبیب رضی اللہ عنہ نا وینا لاړو دی کی شهید شو خو ختم نبوت نه انکار کونو کو داسې قربانې خلکو ورکړي داسې قربانې خلکو ورکړي بھئی دا مسئله ډیره ضرور ده دا ډیره اهمه مسئله ده چې دا زمونږه د هر مسلمان زړه کې وي اوس اخرنه اهمه خبره کچره مونږ او تاسو نه څوک تاسو کې چې الکا ختم نبوت منی او ختم نبوت ستوي نو پدې عقیده ځان پوي کا ختم نبوت دیتا وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آخری پیغمبر دی د هغه شریعت آخری شریعت دی داغه نه بعد به نه بل پیغمبر پیدا کیږي نه به بل چاته پیغمبري ملاویږي نه به داغه د شریعت نه رستو بل شریعت دنیا ترازی پدې خبره کې کړه چا د ذره برابر شک وی نو هغه د اسلام د دایره نه خارج دی کافر دی خزه په طلاق د اولاد ارامیان دي دا دومره اهمه مسله ده پدې ځان پوي کا پدې باندې ځان پوي کا دا دومره اهمه مسله ده نو دین اوسم خلک خبر نه دي صرف نوم یې زده کړي بل خبر ور سره واورا چې ختم نبوت د پیسو ګټلو ذریعہ نه ده د اوټو نوٹ د حاصلولو ذریعہ نه ده دا نه چې زه مولا زه تبلیغی زه حاجي صاحب زه فلان صاحب د ختم نبوت ټیکدار ما او دا بل ډله دا د ختم نبوت نه منکر ده واورا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ تقریر کولو توجہ را تقریر کولو تقریر دوران کے پجڑا شو چغے کڑے او خلقو واو اگو رہے آغا دا عائشہ رضی اللہ عنہ اولاڑا دا
خپل لپټې لاس کې نیولې ده आवाज کوي څوک نشتا چې زما د خاوند تپوس کې هغه ده فاطمه رضی الله عنها ولاړه ده جاړي لپټې لاس کې نیولې ده څوک نشتا چې زما د بابا تپوس کې تقریر ختم شو خلک کور ته لاړل یو ټانګې والو ټانګه به چلولا دا غزوې خنجر په بډکو لاړو چې هغه چا د پیغمبرې دعوه کړې وه هغه مردار کو امیر شریعت عطا الله شاه بخاری صاحب بجړل اوهو ملازمه د منبر او د محراب ټیکدار زیما او جنت د ټانګېوال زوی وګټلو الله عدالت کی پیش کو خبر یې وکیلان دو وکیلان دي یو علامه اقبالو یو محمد علی جناحو دی ورته وی مجاهد صاحب دومره ووایا چې ما دا سړی مردارولو زما مزغو کار نکولو پزان نپویدما ستا رهایی ستا پر کیس کی بری کول زمون کار دے آوے لریشا سخبره کې ټول عمر می کارونه داسې کړي چې پزان نپویدما دا یو کار می په سوچ سمجھ کړي دینه می منکر وي تاسو دا خبره کوي یو طرف ته زما لاس کې ات کړي دي خپو کې بیړې دي پملا باندې گزارونه خرما بل طرف ته هر شپه محمد رسول الله خوب کې راضي او تسلی را کوي تسلی را کوي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد ندیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ستاسو پسړو کې رچا سکپلار اے روحانی پلار خور ټول امت دے خو سکپلار د چام نره ولکن رسول الله وخاتم النبیین قال الله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك دا قران کې قبلک وی دا ټول د ختم نبوت آیاتونه دي دا ټول د ختم نبوت آیاتونه دي او زمون یو پیر صاحب دی ډېره قیمتي خبره ده خو تاسې د زړه په غوږونو واورئ چلاسی بابا غلام النصیر چلاسی اوس هم ژوندی دی ډېر لوی عالم دی او زمون ډېر لوی علما د هغه خواله راځي ډېره فایده ده د هغه صحبت هغه وی محمد مصطفی آخر الانبیاء است پس او مرسل دیگر کجاست غلام محمد کے عرف شمیر زابود برو لعنت کے لعنت را سزا بود د دې شعر ډېره جواره معنا ده خو کاس چې مونږ پې پوهېدی وی محمد مصطفی د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر دی داغه نه بعد بل لا څوک دی چې هغه بل پیغمبرې دعوه کوي خپلو کې ناست امت کې لوی شان د بلال دی که نه دی د عمر دی د علي دی د عثمان ابوبکر دی د دې شان باوجود مونږ د بلال پیغمبرې منلو ته تیار یو جواب راکې تیار یو نه د عمر رضی الله عنه پیغمبرې منلو ته تیار یو د ابوبکر رضی الله عنه پیغمبرې منلو ته تیار یو نو چې د دې خلکو پیغمبرې منلو ته تیار نه یو نو د مرزا غلام احمد پیغمبري بلا څوک مني بیا وی واورا برو لعنت کے لعنت را سزا بودا یو مانا خدا دادتا لعنت لے گا
دا لعنت د سزا دا مونږ وی نجی دا معنا دی ټیک نه دا تاسو خیال دی دا معنا دی ټیک نه دا چې ته غلام احمد باندې دی لعنت وی نجی دا سموایا وی برو لعنت کی لعنت را سزا بودا غلام احمد تا چې توی چې پتا دی دا الله د مخ لعنت وی دا لعنت له سزا ورکول دی دا لعنت بم جاړي چې دا الله بنده چرته د سړی په بچی خو باندې لګل او مانو دا خود لعنت لایقم نه برو لعنت کې لعنت را سزا بودا دته لعنت ویل دا د لعنت بی عزتی دا دته کنزل کول د کنزلو بی عزتی دا دومره سپک دی الله 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 وی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون آیات معنا دادا پیغمبر هغه څوک نه دی چې هغه به کتابونه لیکي پیغمبر هغه دی چې پاغ باسمان نه کتاب نازلیږي سبحان الله پیغمبر هغه دی چې داغه پیشنګوئی درست دی اخرنه خبر اور زما پیغمبر چې څومره پیشنګویانې کړي دا خو یو لوی عنوان دی هغه ټولې 100% رښتیا شوي مرزا چې کومې پیشنګویانې کړي وي ټولې دروغ یو پیشنګوئی دا کړي وا یو جنې وا نو د ویلې دا و ماته ودیږي هغه د نمخ کې بل چاته واده شو د په ځوان باندې پیشنګي غلطه شو بیا بهرحال خبره تیرې ده د خاصه معذوره مو کنه رجولیت هم پکې نو اے الله غزاد دے تاسو قرآن اورئ بنی اسرائیل یو خبره وکړله چې دا موسی علیہ السلام مونږ سره یو ځای غسل نه کوي د عورت کې فرق دی الله په دې خپو موسی علیہ السلام یو ځای کې لامبل نری کپڑے ځان نتاوه کړی دا او په دې کې چې جامې اوخکري چې وی لامبل چې را پاسې رو جامو ته لاس کو جامې په یو کاڼي وای کاڼي ته شتوال بخاری حدیث دی د منډه کړه ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر کاڼي جامې راکه کاڼي مخکې موسی علیہ السلام ورپسې دی د بنی اسرائیل ملکان یو ځای کې ناستو کاڼي د هغې مخې ته ودرېدو هغې چې داسې مخ راواړولو موسی علیہ السلام باندې سترګې پرېوتې چې دا خو روغ جوړ دی زر په مخ باندې لاسونه کېښود موسی علیہ السلام زر جامې واچولې لاس کې د لرګي امسا وه او هغې د کاڼي له روبغوله یوه تنهه غوزارې دا کاڼي ووالو په هغې کې کرښې جوړې شوې ګوره الله دا نشوه برداشت کولی چې دی بني اسرائیلو ویلي و چې زمونږ د پیغمبر په عورت کې فرق دی الله نشوه برداشت کولی او مرزا غلام عمر هغه سړی دی چې ټول عمر عورت کې فرق و بچي نه کېدل بیا خلکو ته ډېر عجیبه خبره کوي ستاسو خیال دی ډېر عجیبه خبره کوي واورئ وی زما حالت تناسل کار نه کوي خو زما د ښځې بیا هم بچي کېږي وی دا زما معجزه ده مونږ وایو یا واو دا معجزه ده خو ستا نه ده دا ستا د ښځې معجزه ده دا ستا نه ده دا ستا د ښځې معجزه ده الله الله شانور شاه کشمیری رحمه الله ډیر درون سنگین سړی و بخاری درس به پڑھاولو چې کله به د خنزیر ذکر رالو نو بی اختیار به ډېرې ناروا کنځلې وکړي بیا وروسته ورځ ورته شاګردان وایي حضرت دومره درون سنګین سړی او درنې خبرې کوي او د دې بېغیرته نوم چې راشي ته کنځلې شروع کړي هغه ورته وایي واورئ څنګه چې د الله د پیغمبر سره زما مینه او محبت دی د هغه د دشمن سره زما کینم ده وی کله چې دې بې غیرته نوم راشي زما په کنځلو کې کنځلې نه خوښېږي چې یو کنځلو کوم زه دا پوره نه دی نو بل وکړم دا هم پوره نه دی نو بل وکړم نو په ځان پوه نه شم درس پاتې شو بیا ده پسې لګیا شو بای دا اوې ګوره دا ختم نبوت داسې مسله ده ای زمونږ په هره خبره کې اختلاف شته زمونږ د مسلمانانو په هره مسله کې د سنیانو په خپلو کې اختلاف شته
بیا زمونږ د سنیانو د شیعګانو خپلو کې اختلافات شته، خو واحد یو سړی قبر ته مدد غواړي، سوال کوي، زه یم شرک دی، بل وایي دا وسیله ده، اختلاف رالو که نه؟ یو سړی قبر ته سجده کوي، زه یم شرک دی، بل وایي نه دا عزت دی، اختلاف شته. واحد مسئله د ختم نبوت ده چې په مسئله د ختم نبوت کې د امت اړو اختلاف نشتا، که شیعه دی، که بریلی دی، که دیوبندی دی، که غیر مقلد دی، که هر یو دی، آغا دا منی چې ختم نبوت اتفاقی شی دی. دیو جنا چې کله په دارالعلوم تعلیم القرآن راجا بازار کې اجلاس 7 ستمبر باندې د شپې دا ټول مکتب فکر راغلیو. نن خو هر سړی وي زه د ختم نبوت ټیکهدار یم، زمونږ نوم یم تی بهر کړی دی. هلکه د ختم نبوت میزبان شیخ القرآن غلام الله خانو 10 کاله د عاجزانو سره د ختم نبوت د پاره مرکز نو 10 کاله مرکز زما تعلیم القرآن د راجا بازار د پینډې مرکز. هغه مرکز کې د شپې دا ټول مکتب فکر ناز دی، یو شیعه ذاکر پاسې دو وی واورئ ستاسو زمونږه د ټولو دا خبرې یو خواته، یو د غلام الله خان درس قرآن په ختم نبوت باندې بل خواته. ختم نبوت تحریک خود چلولی دی، د ختم نبوت میزبان خو شیخ القرآن غلام الله خان دی. خو دې خلکو دا د خپلو چاندو د اوټونو ذریعه جی ختم نبوت دی، پس دې باندې زم پیسې ورکوم تم ورکې، زم پې تند او لږ برداشت کوم تم پې برداشت کې، خولې ځان چغې دي او منډې تړلې دي. او چې ختم نبوت پروګرام له لاړ شي هغه سیاسي مولا داسې دی، هغه سیاسي دی. هلکه زه خو تا ختم نبوت له راوستی وم، ستاسو څه خیال دی؟ دا ختم نبوت ټیکهدار صرف مولیان دي؟ جواب راکړي صرف مولیان دي؟ نه، دا ختم نبوت دا زمونږ او ستاسو ټولو دینی فریضه ده. دا د یو پارټۍ د پاره نه دی چې یو پارټۍ رضان له خپل ډالو ګرځي جی بس مونږ خو د ختم نبوت دفاع کړې ده او په دې نورو سور سیلاب راغلی دی. نه جی نه، د ختم نبوت دفاع به زم کوم، تبم کې مولا حاجي صاحب، امیر صاحب، مجاهد صاحب، تبلیغی صاحب، سیاستدان صاحب، فقیر او مالدار صاحب، هر سړی نارینه زنانه د ټولو فریضه ده چې مونږ به د ختم نبوت دفاع کو او په دې به مال جان قربانۍ له تیار یو. الله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کی. آخر دعوانا ان الحمد